الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہو علم اگر نصیب تعلیم بھی کر دولت جو ملے تو اس کو تقسیم بھی کر. اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو جو اہل ہے اس کی ان کی تعظیم بھی کر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام عزتمند مشرانو کشرانو او پکورونو کې دننه زما خویندو میندو دا وخت چې د خطبه په ابتدا کې
کم آیت مبارکه ما ولستو دا د 30 سپارې 9 نمبر آیات ته او په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د علم او د علم والا فضیلت بیان کړی دی. ټول نموما مخکې دې خبرې لږ شانتي سوچ فکر وکړو چې دا کم علم دی چې په هغې باندې الله رب العزت د دومره لوی لوی اجر ثواب او د لوی لوی وعدو ذکر فرمایلی دی. زما عزتمند علم په دوه قسمه باندې دی، یو ته علم دنیاوي ویل کېږي او بل ته علم اخروي ویل کېږي. علم دنیاوی کا ہر څومره انسان حاصل کی دیتا په عرف عام کې چې کوم دی او د شریعت په اصطلاح کې علم نه وای بلکې دا هنر دی او دې ته چې کوم دی یو فن ویل کېږي په فنونو کې. د دنیا په اعتبار سره کدا انسان هر څومره دنیاوی علم اور تعلیم حاصل کی دا اول کلاس نواخلا تر د 12 دی 14 14 ایم اے ڈبل ایم اسلامیات او دارنګ چې کوم دی نور کسی چې پکې کمی دي دا ټولي تر ګریجویټ پورې دیتا دنیاوی عصری علم ویل کېږي او دا یاد وساتئ چې د دې علم د الله او د الله د رسول په نیز باندې او د شریعت په نیز باندې هیڅ قسمه څه محترم واله څه عزت او څه قدر او څه منزلت نشته. یو د علم دینی چې دا هغه تعلق زموږ او تاسو د دین سره دی. وز د اول ورځې د اول مسلې د اول حدیث د اول بسم الله نواخلې تر د قران شریف په ناظری او حفظ او دارنګي نور چې څومره د دین فنون دي د هغې د حاصلولو د اخره پورې دیتا علم دین ویل کېږي او د دغه علم دین د الله په نیز باندې مقام دی، د رسول الله په نیز باندې مقام دی او د دنیا او د دنیا اهل دنیا په نیز باندې مقام دی. او ما مخکې جمعو کې معرض کړی و چې بیا دا علم دین په دوه قسمه باندې دی. یو ته د روزمره د دین حاصلول ویل کېږي، یعنی د وخت ضرورت، او یو ته کامل عالم ویل کېږي، کامل علم حاصلول. نو د وخت د ضرورت د علم په هر نارینه مسلمان بالغ آزاد باندې حاصلول دا فرض دی، او عالم جوړېدل دا مستحب دی. لکه زما عزتمندو دې مراد ما او دې مثال به موږ تاسو داسې واخلو لکه یو سړی تاجر دی، مسلمان دی، عاقل دی، بالغ دی، پویا دی، دیندارم دی. نو اوس د هغه د پاره د خپل تجارت علم حاصلول چې کوم دی دا فرض دی.
چې زما دا تجارت بس په کومه طریقه باندې کومه، په دې تجارت کې حلال او حرام څه دي، په دې تجارت باندې ما ته نفع حاصلول څومره چې کوم دی ضروری ده، قواعد ضوابط او شرایط چې کوم دی داغه علم حاصلول د تاجر د پاره دا د هغه علم دی. او د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک حدیث دی چې صادق او رښتونه تجارتی چې کوم دی امین د الله بنیز باندې د یو ډیر لوی مقام دی. نو دغه تاجر د پاره د خپل تجارت د اول نو اخلا تر اخره پورې علم حاصلول چې کوم دی دا فرض دی. یا داسې یو ډاکټر دی، دیندار دی، عاقل دی، بالغ دی، مسلمان دی، نو هغه د پاره د خپل ډاکټرۍ د علم حاصلول چې مریض به څنګه ګورما، د مریض د کتو د پاره په شریعت کې چې کوم دی د کوم خبرو ضرورت دی، فیس پتی نسوم راغلما، د فیس اغستو چې کوم دی د شریعت څخه حکم دی، د دوايي د لیکلو د شریعت څخه حکم دی، کما دوايي د مریض د پاره ورکول چې کوم دی په شریعت کې روا دي او کما ناروا ده، دا ټول خبره دا غي یو ډاکټر د پاره دی، یو حکیم د پاره دی، یو طبيب د پاره از د کول چې کوم دی داغه پوره دین دی او دا په هغه باندې حاصلول دا فرض دی. دارنګ زما عزتمندو یو کسان دی، کسان چې موږ او تاسو ورته په خپل اصطلاحي ژبه کې چې کوم دی سور ته وایو، کسان ته څه وایي؟ زمیندار. یعنی یو زمیندار دی، او زمیندار دیندار دی، زمیندار مسلمان دی، زمیندار عاقل دی، زمیندار بالغ دی، د دې ټول خبرو سره چې کوم دی د خپل زمیندارۍ علم حاصلول چې کوم دی د لپاره فرض دی. چې زما دا زمینداره با پس طریقه باندې کیږي، د دې لپاره روا سدي، ناروا سدي، حلال سدي، جائز سدي، ناجائز سدي، حرام سدي، او د دې فصل لپاره کم شی موجود او کم شی چې کوم دی غیر موجود. او بیا چې دا فصل وشي نو دغه فصل په ما باندې د الله څخه حق دی، د انسانانو څخه حق دی، د معاشري څخه حق دی، زما د کور والو څخه حق دی، زما د زمکه څخه حق دی. دا ټول خبرې چې کوم دی دیتا د زمینداری علم ویل کی، او دا د یو زمیندار د پاره حاصلول چې کوم دی دا فرض دی. دارنګ په کور کې د یو زنانه د پاره د کور علم حاصلول چې کوم دی دا فرض دی. د کور په اعتبار سره، د کور د زندګۍ په ماحول سره، د دې لپاره د کور طور طریقې، د دې لپاره د بچو د پرورش طریقې، د بچو د پالنو طریقې، د بچو د پیدا کولو طریقې، دارنګه د بچو د روزي او د روزګار طریقې، دا ټول علم دی د دې زنانه. یعنی د پیدا کېدو نوالا تر د بلوغت پورې د دې مور د علم حاصلول د خپل بچی د پاره د خپل کور دا په دې باندې فرض دی.
کور کې څنګه وسیدل غواړي، کور کې څه کول غواړي، بچو سره څنګه رویه اختیارول غواړي، بچو د پاره څه کول غواړي. شریعت مونږ ته څه حکم کوي، د شریعت زمونږ د پاره کوم دی څه حکم دی، د خاوند څه حکم دی، د بچی څه حکم دی، د روزۍ ګټلو څه حکم دی، د کور د صفای سترای څه حکم دی، په کور کې د شپې تیرولو څه حکم دی، د ورځې تیرولو څه حکم دی، د پخولو اغګلو څه حکم دی، د خوړلو سکلو څه حکم دی، د بچو د پیدا کولو، د هغوی د پالنو او د هغوی د پرورش څه حکم دی، د هغوی د تعلیم او تعلم څه حکم دی. دا زما عزتمندو دا د کور علم دی او دا د کور علم د هر زنانه د پاره چې کوم دی حاصلول دا فرض دی. ذکر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې د هر مؤمن مسلمان د پاره دومره علم حاصلول دا فرض دی چې د 24 غنټې زندگی چې کوم نه پاغه باندې تیریږي. و زما استاد زندگی چې کوم نه زما عزتمندو، زما استاد کور زندگی، زما استاد بازار زندگی، زما استاد جمعه زندگی، زما استاد گلی زندگی، زما استاد د محفل زندگی، د عبادات زندگی، د معاملات زندگی، د معاشري زندگی، د کور د نن زندگی، د کور بهر زندگی، دا ټول علم دی، دا ټول علم دی. او د دې علم حاصلول په هر نارینه مسلمان آزاد زنانه باندې دا فرض دی. او بعض علماء ورته فرض عین هم ویلي دوی دا فرض عین دی. 24 غنټې زندگی یو خود افراد و علم دی، د پیشې علم دی، هغه اصل اول فرض دی. یو د ټول زندګۍ د 24 غنټو زندګۍ تیرولو علم دی. او زما عزتمندو دا ټول علم چې کوم دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بنفس نفیس په خپل چې کوم دی په دنیا کې تیر کړی دی او امت ته ښودلی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور زندگی، د بار زندگی، د بازار زندگی، د جماعت زندگی، د اولاد زندگی، د بیبیانو سره د تیریدو زندگی، د معاملات و معاشرات و لین دین زندگی، زما عزتمندو دا ټول نبی علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې تیرا کړی دا. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی د مور د ګیړې نه واخلا تر قبر د لحد پورې چې کوم دی په دنیا کې موجود ده. داسې یو لمحه، داسې یو وخت، داسې یو ساعت، داسې یو منټ، داسې یو ګنټه، داسې یو هفته، داسې یو میاش، داسې یو کال نشتا چې پاغي کې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم زندگی نوی تیرا کړي او امت ته تعلیم داغي نوی کړي. ټول زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام موجود ده. ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دومره علم د هر نارینه زنانه د پاره حاصل اول دا فرض دی چې د 24 غنټې زندگی په هغه باندې تیر شي. یو خو زما عزتمندو دا هم ډېر لوی فضیلت دی. یو علم چې کوم دی زما عزتمندو علما او طلباء علم دی. او قرآن کریم کې د دې علم ذکر چې کوم دی الله بیان کړی دی، د فضیلت الله بیان کړی دی.
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. وی څوک چې د شپې الله ته ولاړ وي یا په سجده کې یا په قیام کې دی الله یادوي، د الله نه یریږي او د الله د رحمت امیدوار او طلبگار وي، دا کم خلق دی؟ قل تو ورته ووایه ای زما محبوبه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا اهل علم دی چې دا اهل علم د جاهلانو نه چې کم دی بهتر دی. یعنی دا پوهېدلو والا خلق او ناپوهه خلق دا برابر نشي کېدلی. دی خلقو له الله علم ورکړی دی. ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای نوم العالم افضل من عبادت الجاهل، چې د یو عالم خوب چې کم دی دا د یو عابد جاهل عابد د عبادت نه چې کم دی الله ته غوره او بهتره دی. یو عالم دی یا د ورځې یا د شپې اوده دی او یو جاهل عابد دی د ټوله ورځ چې کم دی عبادت کوي، ټوله شپه عبادت کوي، نو د عالم خوب ته چې کم دی زما عزتمندو نه رسي. عالم له الله فضیلت ورکړی دی. ځکه الله فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پوهه خلق او ناپوهه خلق دا برابر کېدی نشي. انما یتذکر اولو الالباب، او پدې کې دا عقل والو د فار الله رب العزت چې کوم دی ډېر لوی خیر کې خو دی چې څوک پدې خبره باندې پوهیږي چې اهل علم او بغیر اهل علم دا برابر نه دي، درجه د دوی جدا جدا دي. د اهل علم ځان له یو درجه ده د الله پنیز باندې، او کده تمام جهان عابدان جاهلان راجم شي زما عزتمندو د یو اهل علم د خپل خاور ته چې کوم نه نشي رسیدلی. او بیا د هغه عالم په باره کې حضرت انس ابن مالک رحمه الله فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې کوم عالم د علم د حصول د فاراد طالب علم زندگی چې کم دی اختیار کی، او دا د طالب علم زندگی چې کم دی دا د عالم جوړېدو د فارا چې کم دی شرط تا. او زما عزتمند مونږ او تاسو ته دا خبره معلومه ده چې علم د انبیاء وراثت دی، دا زموږ او استادو د آبا او اجداد وراثت نه دی. د آبا او اجدادو نه چې کوم دی زما عزتمندو مال چې کوم دی دا په وراثت کې میلاوي دی شي، لیکن د آبا او اجدادو نه چې کوم دی علم په وراثت کې نشي میلاوي دی. یو سړی دی مالدار دی، ډیر مال د حال ول الله ورکړی دی، مړ شو بچی ته چې کوم دی مال حال میلاو شو په وراثت کې دا خوشتا. لیکن یو عالم دی نامور عالم دی، خاندان چې کوم دی د علم د قطب او د مینار چې کوم دی هغه په دنیا کې روخانه دی، لیکن زوی مهنت نه دی کړی، پلار مړ شو، دغه عالم علم چې کوم دی د غزوی ته نه منتقل کیږي نه منتقل کیږي. دا دغه پلار د علم زوی ته په وراثت کې نه میلاویږي، نوسی ته په وراثت کې نه میلاویږي، رور ته په وراثت کې نه میلاویږي، وراره ته په وراثت کې نه میلاویږي، خورئی ته په وراثت کې نه میلاویږي. دا ځان له یو قانون دی. په وراثت کې بده ته مال میلاویږي، جیداد پورته میلاویږي، بینک بیلنس پورته میلاویږي، حصہ پیسہ ټکا دا پورته میلاویږي، هنر بہت میلاویږي. لیکن زما عزتمندو علم چې کوم دی دا د منتقل کېدو شی نه دی. علم چې کوم دی د پلار نه زوی ته،
د زوی نه چې کوم دی زوی ته دارنګې د پلار نه وراره ته خورایي ته دې ته نه منتقل کړي. د هغې دپاره به دی په خپله کوشش کوي، په خپله به سعی کوي، په خپله به چې کوم دی محنت کوي، په خپله به در در خاک چې کوم دی هغه چاڼی د هغې نه وروستو به چې کوم دی دته علم میلاوي. نو حضرت انس ابن مالک رحمه الله فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې یو طالب العلم د دین چې هغه د الله او د الله د رسول د دین طالب علمي او د یو عالم د دروازې چکر په دې نیت باندې دغه کوي چې یاره د عالم له بلار شمه، یو مسله به تې زده کمه، قاعده به تې زده کمه، حفظ به تې وکمه، حدیث به تې زده کمه، په دې نیت باندې چې کوم دی د هغې عالم د دروازې چکر یې لګوي. د دې د الله په نیز باندې د دې چکر لګولو څومره فضیلت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په هر قدم باندې او په هر حرف باندې چې کوم دی د یو کال د بیریا عبادت ثواب چې کوم دی د طالب علم په نامه اعمال کې الله لیکي. دویم چې کوم علم دی د هغه عالم نه حاصل کی، کومه مسله دی زده کی، کوم حدیث دی د هغه نه حاصل کی، کومه قاعده چې کوم دی د هغه نه ووایي، کوم حفظ چې کوم دی د هغه نه وکړي، د قرآن یو مسله چې کوم دی د هغه نه معلومه کی. زما عزتمندو بیا په هر حرف باندې ګوره، په هر حرف باندې لکه الف یو حرف دی، با یو حرف دی، تا یو حرف دی، او الف لام میم دا یو کلمه ده، الف لام میم دا یو کلمه ده، الف لام میم صاد دا یو کلمه ده، دا د حرف مجموعه ده. نو په هر حرف باندې الله رب العزت د دې طالب العلم د پاره په جنت کې یو خار جوړي، یو خار. لکه زما استاد کراچۍ خار دی، د پیښور خار دی، نوخار خار دی، لاهور دی، پینډۍ د اسلام آباد دی، گجراواله د گجرات دی، دا یو خار دی کنه. دغه شان دی رب ذوالجلال د دې طالب العلم د طلب کوونکي د پاره چې کوم دی په جنت کې یو خار جوړي، یو محل نه، یو کوټه نه، یو سرای نه، پورا یو خار بوله الله رب العزت په هر حرف باندې چې کوم دی د دې لپاره تیاری. او بیا زما عزتمندو دریم فضیلت چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بیان کړی دی چې د دې لپاره د دنیا مخلوق، د ځمکې مخلوق، د اوبو مخلوق، د ځمکې د پاسه مخلوق، د ځنګلونو مخلوق، د اسمانونو مخلوق فرشتي او په سمندرونو کې د نن چې کوم مخلوق الله رب العزت پیدا کړی دی دا ټول د دې لپاره استغفار وایي، استغفار بخښنه غواړي د الله نه. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې طالب العلم شپه او ورځ، د شپې او د ورځې کومه زندگی ده په طلب د علم کې تیریږي، د علم په طلب کې چې کوم دی تیریږي، وای دا شپه او ورځ د الله مغفور دی، یعنی د الله د شپې مغفرت کوي او د ورځې مغفرت کوي الله د ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا دومره بهترین مخلوق ته، دا طلباء علماء دومره بهترین مخلوق ته، وای که په مقدس مکه باندې تاسو جنتیان لیدل غواړئ، د طلباء ته وګورئ چې دین حاصلئ، د علماء ته وګورئ چې دین خورئ، دا جنتیان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جنتیان وایي. او د قیامت پورز باندې با رب ذوالجلال د فرشتو په خله باندې چې کوم دی د دوی گواہی کوي. فرشتي به د دوی لپاره چې کوم دی د الله په
در کې د الله په عدالت کې چې کوم دی گواہی کوي چې کریم الله دا هغه مخلوق دی چې ستا خوږ پیغمبر ورته جنتیان ویلو، دا هغه مخلوق دی چې په دنیا کې ستا د رضا لپاره علم دین حاصل کړو، دا هغه مخلوق دی چې نه ورځ کتلی وه، نه شپه کتلی وه، نه نرم کتلی وه، نه سخته کتلی وه، نه چې کوم دی د خپل کور زندگی کتلی وه او ستا د دین لپاره چې کوم دی وتلی. کریم الله زمونږ دا گواهی د دې په حق کې قبوله کړي، د دې مغفرت وکړي. الله اکبر کبیر. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې فرشتے به عرض کوي اے باری تعالی دا خو هغه خلق دی چې تا د جهنم د اور نه دوی له خلاصې ورکړی دی. الله اکبر. د جهنم د اور نه یو طالب العلم لا یو عالم لا الله رب العزت د دې علم د حصول په بنا باندې، د دې علم د طلب کولو په بنا باندې، د دې علم د پاره زندګۍ ورکولو په بنا باندې، د دې علم د حصول په بنا باندې چې کوم دی الله دا ضمانت ورکړی دی چې دا عالم به جهنم ته نه ځي، دا طالب علم به جهنم ته نه ځي، په ده باندې د جهنم اور چې کوم دی او په ده باندې د جهنم داخله ما حرام ګرځولې ده. دا ځان له یو مخلوق ته زما عزتمند. نن موږ او تاسو خپل ګریوان کې وګورو، خپل ذهن ته وګورو، خپل زړه ته سوچ وکړو. زما او ستا په ذهن کې، زما او ستا په زړه کې، زما او ستا په زندګۍ کې، زما او ستا په معاشره کې د یو عالم څومره قدر دی، د یو طالب څومره قدر دی. طالب ته هم وایي دا چڼی دی، چڼی. الله اکبر کبیرہ. زما عزتمندو واقعاتو کې راځي چې یو عام غونډه کې انسانو په بدن باندې تورو کمزور و، د طلباو خدمت پای کو، د طلباو کپڑے به انځلې، د طلباو سره به کوم دی خیر خواهی کولا، مدد پای کو دا وي. نو دا طلبا خو ځان له بادشاهان خلق دي کنه، یو لوی بادشاہي الله ورکړي ده، یو لوی سلطنت الله ورکړي ده، بے غمه بے فکر چې کوم دی. یو طالب نه تپوس کو وړو قسم می دي کاغه ته پته، یو طالب نه تپوس کا یار زندگی تیرول ډیر هغه وې تا ته بغیر ما ته آسان ده، په ما خو هیڅ غم نشته، هیڅ دړ نشته، زه خو د هیڅ نه د دنیا د کام کاج نه چې کوم دی سره جو خبر نه یم، د دنیا د مهنګای نه سره جو خبر نه یم. ما دا په مدرسه کې تیار ملاویږي د الله احسان دې، شکر دې، کرم دې، مهرباني ده. د کوم ځای نه راځي، څوک یې راوړي، څنګه یې راوړي، ما ته د هغې پته نشته، خو ما ته تیاره ملاوي. دا د الله احسان دی، دا د علم نورانیت دی، او دا د دې علم چې کوم دی د الله په نیز باندې په دنیا کې عزت دی د هغې طالب علم. نو وایي هغه طالبانو چې کوم دی په آپس کې دا خبره وکړه یاره زمونږ دا غوی کاکا چې کوم دی دی زمونږ ډېر خدمت کوي، په د شکل چې کوم دی ډېر زیات تور دی، بدن چې کوم دی ډېر زیات تور دی. وایي دا هغه خبره واورېدله او دی د دې نه خفه شو، او ورځ نیمه، 2 ورځې، 3 ورځې چې کوم دی د دوی خدمت له رانغی. وایي بیا یې خوب ولیدو چې د حشر میدان لګېدلی دی، پل صراط چې کوم دی خور دی، او دغه طلبا روان دي په پل صراط باندې، او زه د پل صراط یو سر ته ولاړ یم چې خدای پاکه دا پل صراط به څنګه تېرومه، زما د په تېرېدو دپاره خو زما سره څه عمل نشته. وایي ناګهان هغه طلباو کې هغه یو طالب چغې کړې چې زمونږ هغه غوی کاکا خو شاته پاتې شوی دی، ورشئ هغه د لاس نه ونیسئ، په دې پل صراط باندې راتېر کړئ چې جنت ته یې ځان سره داخل کړو. دغه صاحب عرض کوي چې زه راپاڅېدم، په پړی مې چې کوم دی په مرۍ کې واچو، په سلوري باندې را روان شوم. طلباو ته مې وویې که تاسو ما ته خر وایئ، که تاسو ما ته سپی وایئ، که تاسو ما ته غوا وایئ، که تاسو ما ته غوی وایئ، که تاسو ما ته بیزه وایئ، ما ته هر څه ووایئ، لیکن د قیامت په ورځ باندې د پل صراط سر ته مې پرېږدلی دی. ورې پل صراط ډېر زیات سخت مزل دی، په پل صراط باندې ما تیر باسئ.
په دنیا کې تاسو هر څه ماته وای ماته وای ماته منظور ده لیکن خدا را په آخرت کې چې کوم دی ما پرې نه دی زما عزتمندو د علماء ډېر لوی مقام دی د علماء ډېر لوی شان دی د طلباء ډېر لوی شان دی ډېر لوی مقام دی مونږ او تاسو په خپل معاشره کې چې کوم دی د خپل ځان نه هر سړی دی دا کوشش کوي چې زما د ذات نه چې کوم دی یو عالم ازار نشي زما د ذات نه یو طالب ته چې کوم دی نقصان ورونه رسی او بل زما عزتمندو ما مخکې دا عرض کړو چې علما طلبا دا زموږ استاد په معاشره کې انسانان دي دا فرشتي نه دي دا زما استادونه دي دا زما استاد اولاد دي دا زما استاد په شان دي چې کوم دی د غوخي جسم لري د غوخي زړه لري که عالم مونږه په غلطه باندې وینو یا یو طالب مونږ په غلطه باندې وینو نو مونږ به دا ووایو چې زما سترګو دوکه ده دا شیطان حرامي چې کوم دی ما ته رامخامخ کوي او د الله دپاره چې کوم دی مونږ او تاسو هغه معاف کړو او زما عزتمند مونږ او تاسو هغه شرمو پرتوکتي وباسو بې عزتي کوو نو دا یاد وساتئ من اهان العالم اهان الله چا چې د یو عالم اهانت کو اس بې عزتي وکړله بې تکریمي وکړله وی گویا کې د الله بې عزتي وکړله او چا چې د الله بې عزتي وکړله گویا کې د محمد رسول الله بې عزتي وکړله او چا چې د محمد رسول الله بې عزتي وکړله گویا کې د الله رب العزت د وحدانیت بې عزتي وکړله او الله رب العزت داسې ذات ته چې د دې بدل به چې کوم دی د احشر په میدان کې اخلي بیا خدا را د علماء عزت د طلباء عزت د علماء قدردانی د طلباء قدردانی د علماء حاجات ضروريات پورا کول د طلباء حاجات ضروريات پورا کول دا خو زموږ استادو د مسلمانۍ یو اهمه فریضه ده دا زموږ استادو یو ذمہداری ده یو طالب سره مدد کول یو عالم سره مدد کول یو طالب د پاره چې کوم دی داغه د مدرسې ضروريات پورا کول یو عالم د کور ضروريات پورا کول د یو عالم د زندګۍ ضروريات پورا کول دا خو زما استاد ضرورت دی ځکه قرآن کریم فرمای چې علما دا د الله په بندګانو کې داسې خلق دي چې د الله نه زیات یریدونکي خلق دي انما یخشى الله من عباده العلماء او دا علما د انبیاء وارثان دي او انبیاء په دنیا کې علم پرې خو دي دراهم او دنانیر نه دي پرې خو دي او دغه علم د حصول لپاره چې کوم دي مهنت کوي کوشش کوي صحیح کوي او دغه د پاره چې کوم د خپل کورونه پرې خو دي دغه د پاره چې کوم د خپل قبيله پرې خو دي دغه د پاره چې کوم د خپل دنیاوي ژوندۍ مشاغل پرې خو دي نو د دوی به څوک کفالت کوي د دوی به څوک خیال ساتي د دوی به ضرورت څوک پورا کوي د دې د ضرورت بنا به څوک کوي مونږ او تاسو به کوو مونږ او تاسو به د ضرورت پورا کوو مونږ او تاسو به د حاجات پورا کوو مونږ او تاسو به کوم دی وختن په وختن د دینه د دې د ضرورت د پوس کو د دې ضرورت پورا کولو لپاره به کوم دی صحیح کو کوشش کو زما عزتمندو چې مونږ او تاسو د دې ضرورت پورا کو الله به زمونږ او تاسو د خاندان زمونږ او تاسو د قوم قبيله زمونږ او تاسو د کور زمونږ او تاسو د اولاد ضرورت چې کوم دی الله پورا کوي او زما عزتمندو په آخرت کې څومره لوی مقام دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د علماو سره په دنیا کې ناسته وکړله چا چې د علماو سره ولاړه وکړله چا چې د علماو سره مصافحه وکړله معانقه وکړله ضرورت یې ولا پوره کړل د قیامت پر ورځ باندې به الله د سفارش حق چې کوم دی علماو له الله ورکوي او الله ورته فرمایي چې عالمه په دنیا کې ستا سره چا ښه کړي دي ستا ضرورت چا پوره کړي دي ستا
خو کلام در سره کړی دی، لاس در سره ملاو کړی دی، غاړه در سره ملاو کړی دا، خو کلام در سره کړی دی، ناسته ولاړه در سره کړی دا، دعا سلام در سره کړی دی. لاړ شه یو یو د لاس نه ونیسه او زما د لوی جنت ته چې کوم دی داخل کا. دا وړه خبره نه ده، دا ډېره لویه خبره ده. الله دې زموږ او ستاسو قدرداني نصیب کړي. د علماو سره طلباو سره الله دې زموږ او ستاسو تعاون په مقدر کې الله دې وګرځي. رب ذوالجلال دې په کامل اکمل مکمل دین سره چې کوم دی د زندګۍ تېرولو جوړولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې علماو طلباو صحیح قدردانی موږ او تاسو ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنتو